ډېر ملګري راته پوسټونه رالیږي او تپوس کوي چې د راغگان د ډیم په جګړه ته ولې خاموش یې او ډېر غټ ټرند پې روان دی. مطالبې کېږي چې یاره دلته خو جګړې کېږي او دا بند کړئ او د دې نه فایده نشته او پلانکې او ډینګې. زه د دې جګړې نه مازدیګر خبر شوی وم. درې څلور ملګرو راسره رابطې هم کړې وې او ویډیوګانې هم رالیږلې وې. خو څه توجه مې ډېره ځکه ورنه کړله چې دا جګړه واقعي د دومره توجه قابل ده هم نه. ځوانان دي چې کوم ځای کې ځوانان یو ځای کېږي، دا د لوښو مثال دی چې دوه لوښي یو ځای کېږي، هغه کړنګ کوي. نو چې ځوانان دي، ځوانان یو ځای کېږي، دا جذباتي مخلوق دی، دا به جګړې هم کوي، په یو بل به خپې هم ماتوي، لاس به هم ماتوي، سر به هم ماتوي. دا زمونږ سیمه ده، دا د دوی هغه رویه جوړه شوې ده، په کار خو نه ده، خو داسې روانه ده. اوس د دې په اړ کې چې یاره دلته جو جګړه وشوه، هله راغگان ډیم بند کوي، هله دا ټورست سپاټ بند کوي او هله دا خو دا چې یار خدای ته وګورئ. دا جګړې په هر ځای کې کېږي. په شاهي کې هم داسې جګړه وشوه، به ډزې وشوې، خلک زخمیان شو. نه چا دا وویل چې دا پارک بند کوي. یو ګنټې دپاره صرف بند کړو چې ملزمان ونیسي چې ونه تښتي، هغې په هغه فوراً په هغه ځای ونیول، عوامو ونیول او پولیسو له ورکړه چې دا واخله، دا زمونږ سیمې امن خرابوي. نه پارک بند کو، هغه د سکیورټي پولیسو ورکړله، انتظامیه سیوا شوه، امن و امان دی، خلک ځي چکرې لګوي، سیر و تفریح کوي، زانګي. دا د سیمې چې کوم دی ښکلاګانې دي او ته د یو معمولي جګړې په اړ کې دا ښکلاګانو ته طالبې رازیاتې دي. ما ته ډېرو ملګرو په وټساپ باندې پوسټونه رالیږلي چې تصویرونو سره چې زما د طرفه دا پوسټ ولګوه. څوک مذمت کوي چې ډېر بد کار شوی د خرو کار دی، او څوک دا مطالبه کوي چې دا بند کوي، او څوک دا مطالبه کوي چې پولیس دې دا خلک ونیسي، او څوک دا مطالبه کوي چې مشران دې دا وکړي. دا یاره دا پکې راځي مړه، په هر ځای کې جګړې کېږي، په غټو ملکونو کې جګړې کېږي. راغگانو ډیم کې څه ځوانانو په یو بل ګزارې وکړې، په باجوړ کې نور هم ډېرې جګړې شوي دي. نو زما خو خیال دا و چې کله ماته هم ویډیوګانې مازدیګر راغللې، نو زما خپل خیال دا و چې ګنې دا به دومره هایپ وانخلي او بس راغله ختمه شوه. او ما ویل که زه یې اوس اپلوډ کوم نو باجوړ نه خو هم خلک یېرېږي او زما سره زیات فالوورز چې کوم دي نو هغه د نورو علاقو هم دي، نو د باجوړ به یو بیډ امپریشن لاړ شي او دا هېڅ دونه غټه مسله نه ده. په دې به باجوړ بدنامو نه، د راغگان ډیم، د راغگانو خلک، د سلارزو خلک، د ټولې سیمې خلک دا پې بدنامو نه، دا وړه مسله ده. نو په دغه وجه ما اپلوډ نه کړلې. ما وی چې یو ټرند ته جوړ نشي. خو اوس راته 50-55 میسجونه چې ما واتساپ کولاو کړو راغلي دي او پوسټونه رالیږلي دي چې دا راله پوسټ کا او بس ټرند یې ته جوړ کړی دی. زما تاسو ته دا درخواست دی، سوال دی چې څوک د ځانه په خپله جامې نه وباسي. دا جګړې به هم راځي، دا تاوتریخوالی به هم راځي، دا بدنظمي به هم راځي، خو د دې په اړ کې څوک خپله قامي بدنامي نه کوي، خپل د سیمې بدنامي نه کوي، د خپل روایاتو بدنامي نه کوي. دغه ځوانان چې چا جګړه کړې بالکل غلط کار یې کړی دی، پولیس دې ونیسي، زه اف آی آر دې پرې نه کوي ځکه چې که کوم سټوډنټان وي چې کیریئر یې خراب نه شي او چوکه دې ورته ونیسي او شنه سابه دې کړي، مشرانو له دې ورکړي او مشران دې پرې څپېړې وباسي چې بیا داسې نه کوي. خو اوس دا جګړه بهانه جوړول او راغگان ډیم ته تالې وهل او دا ټورست سپاټ بندول، نو بالکل دا زیاتې دی او دا په کار نه ده، دا مناسب نه ده. دا هم کېدی شي میبي چې د دې نه پس پکې بیا هم جګړې وشي، بیا به هم زموږ دا خبره چې جګړې به ختمو، ځای به نه ختمو. ګوره زموږ د خلکو د غلط کار نه به نفرت وي، د هغوی په غلط کار به تنقید کوو، په خلکو په هغې ته به موقع ورکوو چې بدل شي. نو دا چې کومو ځوانانو دا بد عمل کړی دی، زما ته درخواست دی چې تاسو هم بس اوس ټرند ته جوړ شوی دی، سوشل میډیا ته راشئ، د قام نه معافي وغواړئ او درخواست مې دا دی چې باجوړ ښایسته علاقه ده، بهترین ټورست سپاټس پکې دي، نو دا مه بدناموئ. خلک هم مینه ناک دي، مهمان نواز دي، خلک سره ډېره بې حده مینه کوي او ټینس ماحول دی، بدامني ده او خلکو ته د سیر و تفریح د ریفریشمنټ دغه واحد یو ځای دی. نو چې دا هم بند شي دا خلک خو به لیوني شي، ایسته به ټول د ډپریشن بیماران دي، د ټینشن بیماران دي، نو کوي به څه؟ نو د خلکو د ټینشن کې اضافه مه کوئ، ډپریشن کې اضافه مه کوئ. دغه یو ټورست سپاټ دی
او دې ته د خپل لاسه تالې مه لګوئ. ډېره مننه ستاسو.